بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. سورة المجادلة 9 نمبر آیات د دې 9 والا د 11 نمبر پورې دو قاعدې ذکر کیږي، دو طریقې د پاره د خارجولو د منافقینو د مؤمنانو د منځ نه، چې منافقین د مؤمنانو د منځ نه خارج شي ولري شي، دغه د پاره قاعده او قانون ذکر کیږي. او دغه کې د مشورې د پاره د مسلمانانو د پاره اصول ذکر کیږي چې مسلمانان کله مشوره کوي څنګه مشوره وکړي، په کوم مشورو کې بکینی کوم کې بنکینی، او کبھی مشورې ټیک دی او کبھی غیرت دی. نو دې منځ به طریقه باندې د منافقین او مؤمنان منځ کې فاصله پیدا شي. مخکې د ناجایز مشورو د لپاره ډېر زجرونه ذکر شو، اوس د مؤمنانو د مشورې د لپاره نه قانون او قاعده ذکر کیږي. اولنې قانون پکې د مؤمنانو ته ذکر شوی دی. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو تاسو ایمان راوړل، اذا تناجیتم، هر کله چې مشوره کوئ، مشوره میټینګ اجلاس دا ټول یو شی دی. فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تاسو په مشورې نه کوئ د ګناه او زیاتی په کارونو کې. کم کار کې چې ګناه د اسم نه مراد حقوق الله د الله تعالی په حقونو کې د دین په مخالفت کې چې کم باس روان شي، د اسلامي احکام او د شریعت په مقابله کې چې کم مشوره میټینګ کیږي د اسلامي احکام په تضاد کې، هغه مشورې کې به تاسو نه کینی، هغه ته به نه ورځئ، نه به داخليږي. والعدوان او د زیاتی چې کوم د انساني حقوقو مراد دي، چې کوم ځای کې د مسلمانانو د ظلم او زیاتی خبر روانه و، قوم پرستی، فرقواریت، ډله‌بازي خبر روانه و، او د چا په حقونو خپې خو د لکېدې نو هغه میټینګ به تاسو نه کینی. نو اسم دا حقوق الله شو او عدوان دا حقوق الانسان شو، حقوق العباد، انساني حقونه. نو دوه ځکه نه بګی دا ذکر شو چې کوم ځکه د ګناه خبر باندې مشوره وا، کوم ځکه د انساني حقونو خرابولو لپاره مشوره وا، تاسو به کې مکیږي. و معصیت الرسول، او د نافرمانی د پیغمبر علی السلام، کوم ځکه د خبره کې د برز خبره اتفاق کې د باقي د پیغمبر مخالفت، داغه د ویناګانو وازونو نصیحتونو مخالفت پکې راځي، تاسو هغه ځکه به تاسو نه کینئ. وتناجوا، تاسو مشورې کوي، بالبر والتقوى، د نیکی په کارونو کې، د پرهیزګاری په کارونو کې. دغه دوه قسمه میټینګونو اجلاسونو د تاسو تلی شي، سب کې غستې شي، باقي کې به ایسته نه اخلي. بیر هغه میټینګ ته هغه کار ته ویل کېږي چې کوم کې د الله تعالی احکام چې کوم دي هغه ځای باندې راوړلو لپاره مشوره کېږي. د الله احکام باندې عمل کول لپاره چې کوم میټینګ او مشوره یې هغه ته بیر ویل کېږي. تقوا هغه ته ویل کېږي چې کوم قانون الله منع کړل د هغې څخه ځان وساتي، یعنې ګناهونو مخنیوي لپاره مشوره کول. نو دې کې تاسو کېناستئ شئ، بده کې کېنئ، دا ټیک کار دی. د احکامو باندې عمل کولو لپاره او د ګناهونو مخنیوي لپاره چې کومې مشورې میټینګونه دا شرعي دي، جایز دي، بده کې کېناستل پکار دي، په دې باقیو کې مه کېنئ. واتقوا الله الذي، ویرېږئ د هغې الله نه، الیه تحشرون، چې هغې ته به جمع کېږئ. هغې الله نه ویرېږئ، بلې باقي میټینګونو اجلاسونو کې کېنئ. نو باندې کې دنه د قومیت والا میټینګونه شو، قوم پرستی، خاورې په سر باندې، د جبې په سر باندې چې کوم اجلاسونه میټینګونه نو ټول غیر شرعي تصور دي. او صرف په دې کې دوه خبرې چې کوم دوه خبرو د لپاره میټینګ اجلاس خلک جمع کېدی شي چې بدین باندې عمل کول او د ګناهونو مخنیوي لپاره، باقي کې کېناستل او شریک کېدل ټیک نه دي. اگر چې خلک دغه سباک نه کوي او نه څه ګناه ګڼي، خلکو دا خیال لري چې موږ خود مختار چرته کېږو، چرته کې پاسخ خپل خو خپل نه ده، دا الله تعالی خو الله به مني. انما النجوى من الشیطان، یقینا ډېری مشورې د شیطان طرف نه وي، مشورې د شیطان طرف نه وي. دغه دوه قسم مشورونه علاوه د څومره مشورې دي پس نومونو باندې دي، در شیطان طرف نه دي. ليحزن الذين امنوا، دې د پاره چې خپګي هغه کسان چې مؤمنان دي، د مسلمانانو مؤمنانو لپاره یو درد جوړ شي، یو غم جوړ شي، هغه لپاره رکاوټ او مصیبت را ولاړ کی. دې لپاره مشورې میټینګونه کیږي، د شیطان په لمسون باندې کیږي. وليس بزوارهم شيئا، او دوی نه دي ضرر ورکوونکي د مسلمانانو درسته شي، الا باذن الله، بغیر د حکم د الله نه.
چې الله اجازه نه شي نو دوی خو د نقصان رسولی نشي په الله اجازه وشي بیا به د نقصان ورسوي. دې کې بل مضمون ته اشاره ده چې کله مسلمانان د ناجایزو میټینګونو اجلاسونو نه خبر شي نو دوی به د الله تعالی په مرسته سره پناه وغواړي چې الله پاک دغه شر نه پناه راکړي، دعا به وغواړي. د الله تعالی د مرسته دعا به وکړي چې الله پاک به خپل کار باندې کلک کړي چې دغه شرونه او دغه سازشونه مونږ خراب نه کړي، ګډوډ نه کړي، او بیا به بدرې او مرحله کې بزان الله ته وسپاري. نو علی الله فليتوکل المؤمنون، په الله توکل وکړي مؤمنان خلک. نو بلې طریقه باندې به د ناجایزو میټینګونو مشورو د ضرر نه به مسلمانان محفوظ پاتې شي. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو تاسو ایمان راوړی دی، اذا قیل لکم هر کله چې ویل چې تاسو تفسحوا فی المجالس، پراخي راولئ په مجلسونو کې، فافسحوا نو پراخي راولئ، یفسح الله لکم الله به تاسو باندې پراخي راولي. واذا قیل انشزوا فانشزوا هر کله چې ویل چې خواره شئ نو خوارئ کې وځئ. يرفع الله الذين آمنوا منكم، او چت کړي دی الله تعالی هغه کسانو لره چې ایمان راوړل منکم تاسو نه، مؤمنان ته الله ډېر لوی شان ورکړي دي. په دې وجه باندې مسلمانان او بیا اسلامي تحریکونو ارکان دا قابل احترام نه قابل عزت دي، نو په دې وجه مجلسونو کې د پر اخره ولای او دا وی پوره احترام او قدر وکوي او ناس ته پاسه کې ملاقاتونه کوي. والذین هغه کسان اوتل علم جوړ کړی شوی د علم درجات د هغه درجه ډېری بلند دي. مؤمنان لازم الله شان ورکړي دی بل احترام وکوي، خو چې کم به اهل علم دي دغه قدر او قیمت ډیر زیات دی، دغه ته هغه قدر ډیر پکار دی. والله بما تعملون خبير، الله تعالی په هغه څه تاسو کوي خبر دی. در آیات لفظ ترجمه شو. تفسحوا پر اخر واستلو معنا دا د بکمزه کې تاسو ناس یې نو په هغه ځکه د سکه نه د برکت ځای وسونه نيسي. مجالس مجلسونه د ذکر اذکار هم کې دي شي، مجلسونه د خطبه د پاره خلک ناس دغه مجلس دی، درس او تدریس کې چې خلک ناس دغه مجلس دی. په دې ټولو مجلسونو کې چې کله تاسو کې نه په دې طریقه باندې کې نه چې د بل چا زیبه کې ونه نيسي، د سی به پاکه مکه نه چې خپې د غزولي بل تکینته پر دې ځګینته دغه مخ دې پینولي او ناس دې ځګین کې یا د خپل کورسي په بل باندې ورواړي بل باندې سقالت شي بوج دسه مکه دا قسم ناس ته ناجایز دی. خپل ځای باندې کنټرول کین د بل ځای سره متنګوا د معنی دا ځکه مسلمان ته الله شان ورکړل دومره چې د دیني محفل تر غل د سره به تنګینه او فافسحوا يفسح الله لكم. که تاسو دې خبره باندې عمل وکړو خپل ځای کنټرول کین نه سي د بل ځای درخپی غزولو نو دغه تنګول ځان ساتو، الله به تاسو باندې مکمل پر اخره ولي. هغه د رزق پر اخم کې دي شي، هر قسم پر اخر کې دي شي، په تاسو بل پر اخره ولي. واذا قيل انشزوا کله ویل چې خواره شي زئی پنځو نه زئی بیا کله د مسلمان د مجلس کې مشر شي هغه وایي چې خواره شي زئی پس خواره کې بیا هغه نه بعد خبرې مکوي یا چاته وي د پاس او تلاړ یا جاته به څه حکم واوري نو باوري دغه پاسيږي او خبر دې مني یا رسي ویل چې بس چاته امیر وایي چې ته پاسه دغه ځګینه مشران ته پرې دونه هغه دې پاسيږي د مجلس عادت دي. دا دغه آیات لاندې د جویدا قیلن شوزو فانشوز کله چې ویل چې خواره یا چاته ویل چې پاسه دغه ځګینه بل چلا ورکه بس پاسه خورشه هغه بل چاته پرې دا بیا به کې يرفع الله الذين امنوا منكم کې دې مضمون ته اشاره ده چې په محفل کې ټول مسلمانان د یو لیول نه دي. کم چې مؤمنان دي نو هغه به ډېری مرتبه والا خلک دي، کم چې مؤمنان نه علاوه به نور راغلي هغه حیثیت کته دي او دا څنګه کم کسان چې په اهل علم دي نو هغه مطابق ټورونه بلند را ټورونه سیوا ده نو هغه لیول باندې د قدر تعظیم او احترام پکاري. یا ایها الذين امنوا ای هغه کسان چې ایمان راوړل اذا ناجیتم الرسول هر کله تاسو مشوره کوئ د پیغمبر سره فقدموا بين يدي نجواكم صدقه تاسو وړاندې کې د خپل مشورو نه وړاندې صدقه. دا بل ادب شو د مؤمنانو لپاره ذکر کیږي او درېمه قاعده را ده منافقینو د خارجولو لپاره منافقین د خپل محفل لسنګ باس نو یو دا چې د نبی علیہ السلام د قدر او د احترام او تعظیم د وجنه داغه د بڑای د وجنه ذکر تاسو دغه سره مشوره کې میټینګ کې نه د مخکې به صدقه ورکړي بیا براشي میټینګ کې بکی نه دسي بډارک ناراض تاسو بزرګو کې د الله د پیغمبر د شان د زیبونی سي. به مدد چې کم منافقان خلکو مفسرین لیکلي چې منافقینو په ډیر زیات زور لګول او ځان مسلمان کاو او بس هر ټیم د نبی علیه السلام د مشورې کوشش وکاو چې بس پټه مشوره د میټینګ په زور خبري به راغستې
او ردوی خیال دا و چې پیغمبر علیه السلام ځان ورنږدې کی بیخي چې هغه مسلمان وګڼي نیک سړی وګڼي او به عزت د قدر او احترام ورکړي عزت ولا ورکړي مرتبه ولا ورکړي او دا غینه بعد خپل کفر راخور کی نو د اعتماد په خولو د پاره هم دا شي کاو دویم مقصد به د منافقانو دا و چې ډیرو مشورو زور ورکړي او نبی علیه السلام د نږدې کیږي نو دې کې به د نور مسلمانانو د مشورې مقابله کې ځای شي ځکه دې بهر یو کله یو راشي راس په منافق بناس بیا بل منافق راشي بل براشي نو ورځ بدوی ونیسي او صحیح مسلمانانو سره میټینګ ونشي دې مقصد د منافقینو دا دریم دا چې نبی علیه السلام موږ معلوم کړلو ویستلو چې مسنیم جوړ لاړ شي بس ته نو موږ مخواره خبره کوشش دا څنګه پیغمبر چې څه خبرې کول ته جوړ نه دي مشورې ته جوړ نه دي بیا بل شان هوا ورو بل طریقې بدنامي وو دا پر منافقت انداز الله تعالی یو ناشنا قانون راولېږي چې کله تاسو د الله د پیغمبر سره مشوره کوئ مخکې صدقه ورکوئ نو اوس خبره درنه شو چې منافق سار هم راځي غرمم راځي مخام راځي مشورې له مخکې صدقه ورکوي خپل بده ګرانه شي نو چې ګرانه شي په خپل بدل رب بدل کی بل لار باندې بلاړ شي مشورې لار وپري نو الله تعالی ويا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول هغه کسان تاسو ایمان راوړل کله چې مشوره کوي میټینګ کوي د پیغمبر علی السلام سره فقط دیمون وړاندې کوي بین یدی نجواکم مخکې د خپل مشورونه صدقه و صدقه ذلك خير لكم دا تاسو لپاره غوړه ده واضحه ډیره پاکیزه ده فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم که تاسو نه مندله صدقې لره یعنی صدقې وسم نه کې د غریبانو وي فإن الله غفور رحيم یقینا الله بخون کې مهربان دی نو معلومه داش ولا چې صدقې ورکول حکم هغه چاته و چې کم خلک مالدار غریبانان ته پکې دا حکم نه نو ځکه هغه بارک الله تعالی فرمایي چې څوک وس نه لري هغه الله تعالی بخي او رحم کوي هغه خپکیږي نه اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات آیا تاسو یریږئ د دینه چوڑان دي خپل مشورونه مخکي صدقات صدقې دي خبرې نه یریږئ نو مده ځکه کې یاره دا خطاب مسلمانانو او منافقینو دوانو ته کې دي منافقین هم دینه یریدل چې موږ صدقې نشو ورکول سوجنه بوخل د واجنه منافق خدای الله بدل کې پیسې نه لګي دې باندې خبکیږي چې دا ځای کول غني نو منافق هم یریدل دینه چې صدقه ورکړي نو پیسې بزایش ثواب اخرت به تاسو خدای سره غونه مؤمنان هم دې بارک یریدل ځکه چې کم خلک غریبانو خیال داو چې موږ صدقې ورکول نه شو هر ټیم هر مشورې ته موږ بس نه کیږي لہذا نتیجه به دار اوس چې مشورې ته په نه راځو بار پاتې کیږو حساب کې نه الله تعالی د آیات نازل چې اشفقتم آیات تاسو یریږئ ان تقدموا بین یدی نجواکم چوڑان دي کې د خپل مشورونو صدقات صدقې فاذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم نو هغه وخت تاسو د نشي کولای صدقې لره هغه وخت تاسو ونه کړی صدقې لره وتاب الله نو بس اسانه را وصل الله تعالی علیکم متاسبان معنی دا شو چې کم خلک غریبانان دي بيوسه دي او هغه صدقې نه دي خبر نه یریږي صدقه ور کوي نو وسې نه کیږي د مشورې نه وبارش وې څه خبره نه ده الله تعالی به تاسو باندې اسانه راوستله اقیموا الصلاه منځ قائم کړئ واتوا الزکات زکات ورکړئ پرایز باندې عمل وکړي او دغه به کې پرې دا وي خیر دی واطیعوا الله تابعداري کوي د الله تعالی او رسول او پیغمبر د الله والله خبير بما تعملون الله خبر دی په هغه څه باندې چې تاسو یې کوي نو دا حکم د اسانه راغی به مسله بدل شو